کله چې مجاهد فی سبیل الله نه روح قبض کېږي او دی د شهادت په درجه باندې فایز کېږي، نه په دې دنیا کې قسمه قسم مرګونه دي، خو لیکن د شهادت مرګ ته د هېچ چا مرګ نه رسي. د شهادت مرګ دومره عظیم مرګ دی او دومره عظیم الله سره ملاقات دی چې احادیث مبارکو کې راغلي دي چې بل هیڅ یو مړی هغه دا تمنا باندې کوي چې د واپس جام دې شم او بیا دې مړ شم. صرف مجاهد فی سبیل الله هغه وایي چې زه دې بیا جام دې شم، بیا دې شهید شم، بیا دې جام دې شم، بیا دې شهید شم، بلکې حضور صلی الله علیه وسلم په خپل باندې دا تمنا خالصو کړې ده چې که زه په شهادت باندې فایز شم نو زه به الله ته وایم چې ما بیا جام دې کې چې بیا شهید شم، بیا مې جام دې کې چې بیا شهید شم، بیا مې جام دې کې چې بیا شهید شم. دا د الله تبارک وتعالی د دې مجاهد هغه مرګ دومره خوند دي او دومره مزې دي چې باقاعده کتابونه پرې لیکل شوي دي. په دغه ټیم کې د سره د جنت فرشتې ملاقات کوي کله چې د روح قبض کېږي. باقاعده د جنت فرشتې د راځي او د روح سره باقاعده ملاقات کوي، د سره ملاقات کوي او دته وایي دومره ترتیب هم نه محسوسېږي څنګه چې انسان باندې میږي راکوي. وایي دومره تکلیف ورته بخښل مېلاو شوی، دومره مېلاو شوی ده. حدیث مبارکو کې چې راغلي هغه رښتیا دي. حضور فرمایي دومره تکلیف هم ورته نه محسوسېږي څومره چې یو میږي په یو انسان باندې ټک ولګوي. د شهادت په وخت باندې د دومره تکلیف هغه نه کوي. یو لوی مقام ته ورسېږي، یو لوی کار هغه وکړو، هغه کار چې ډېرو بهادرو نشو کولی، الله تعالی د دې مجاهد ته واپس. بهرحال دا اسلام چې باقي دی او دا موږ چې نن د اسلام نوم اخلو او دا مساجد او مدارس دا د الله نوم دا څومره شعبې د دین دا چې موږ او تاسو ته ښکاري او دا ګیره او پړکې او دا اسلام او دا منځونه دا ټول د جهاد فی سبیل الله برکت دی. که دا مجاهدین نه وي هېڅکله به موږ نن د اسلام نوم په کلو او په اسانه باندې نه واخیست. دې دنیا کې ډېر لوی ملکونه دي او مالداره ملکونه دي. د عرب اماراتو تقریبا 12 ممالک دي، داسې اسلامي ډېر ممالک دي، لیکن هغې کې د اسلام نوم څوک غلام نشي اخیستی. ولې؟ هلته د جهاد ماده نشته، هلته د جهاد فی سبیل الله نوم نشته، هلته څوک دا ټکي استعمالولی نشي. دې وجې نه هغوی باندې هر څیز باندې هلکې مال ورسره ډېر دی، پیسه ورسره هر څیز د دنیا کې غواړي او ورسره ډېر دی، لیکن د جهاد هغه برکات ځکه نشته دی چې هغوی جهاد ته کړی دنیا یې اخیستې.
بهادرۍ سره جنګېږي د دې وجه صرف دا نه ده چې هغوی سره طاقت دی د دې وجه دا ده چې د پته ده چې ټول قوم موږ سره ولاړ ټول قوم 22-23 کروڑ پاکستانیان هغه ټول زموږ په شا باندې ولاړ دي او باقاعده تمامو ادارو علماو اول چې کوم دی نو باقاعده پاکستاني فوج ته دا تسلي ورکړې ده ورکوي او بیا به یې ورکوي چې تاسو موږ ته باقاعده خپل سیمونه مهیا کړي انتظامات راکړئ بیا تاسو بېغمه تاسو د احتیا نه بېغمه شئ او تاسو د اسرائیلو نه بېغمه تاسو چې څومره انتظامات تاسو سره دي هغه تاسو موږ ته مهیا کړئ انشاءالله تعالی عبدالقدیر خان الله دې د هغه قبر د نور نه ډک کړي هغه به وي انډیا د 3 ورځو پاتې انډیا د 3 ورځو کې بیا پاکستان کې بیا به انډیا نه وي بیا به دا نور ختم شوی او نیو پاکستان به جوړ شوی دا د 3 ورځو کار چې کله پاکستان چې کوم دی نو الله دې نه کړي الله دې نه کړي چې ټولو عوام هغه چې کوم دی نو یو ورځ کې راووت هېڅ نه کړي دا الله تبارک وتعالی دې ته یو طاقت ورکړی دی او دا د دې ملک د علماو د مدارسو او د نیکانو عوامو د هغوی باقاعده د اسلام سره محبت دی د اسلام سره محبت دی انډیا خو باقاعده اوس خپل ځان په خپله باندې صفا وښودلو چې زما د اسلام سره باقاعده صفا دښمني ده ځکه چې اولې حملې انډیا وکړي د هغې په مدرسو باندې اول کور کې چې غټه مدرسه وه هغې کې 14 کسان چې شهیدان شو ټول د مدرسې ماشومان اوله حمله او باقاعده د هغې ټارګېټ هم هغه علما او مدارس دي انشاءالله تعالی د دې لږه وخت دی او لږه موده یې ده دوی خو باقاعده وایي چې یاره موږ دا کوشش کوو چې مذاکرات وشي ښه نه ده چې